دا یو سوال دی چې د کور نه اکثر مونږ له پیسې راکړي چې پلانۍ سودا راوړه، نو په هغې پیسو کې مونږ ته 1.5 روپۍ څه پاتې شي، نو که هغه پیسې مونږ نه ورکوو په کور کې، نو د دې پیسو استعمال زمونږ دپاره څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې استعمال دا د والدینو د رویې مطابق دی. اوس بعضې والدین داسې وي چې هغه د دې پیسو پروا نه کوي، هغوی ته پته ده چې پیسې پاتې شوې او دا زمونږ زوی دی، دا 1.5 روپۍ پاتې شوې، دا د ده شوې، دا د دلالتن د ده دپاره اجازت شو، یعنی دا والدین یې ونه غواړي نو پته ورته ولګي چې دا پیسې به پاتې شوي، خو لکه بس دا زمونږ زوی دی، دا پیسې د ده شوې. وضاحت دا دی چې دا دلالتن دا ستا دپاره اجازت شو. که چېرته ده ته پته ولګي دی والدینو ته چې پیسې پاتې شوي دي او دی بیا هم ستانه نه غواړي، دغه صورت کې ستا پیسې ستا دپاره جایز دي. خو که دا پیسې د والدینو ته پته ولګي چې دونه پیسې پاتې شوي دي او د بچي مونږ له ران نه کړې، په هغه ټیم کې دا والدین ستانه بیا مطالبه کولی شي چې دا پیسې راکړه، نو په دغه ټیم کې په دغه صورت کې به بیا صحیح دا پیسې ستا دپاره جایز نه. دو صورته دي، یا به پیسې ډېرې پاتې کېږي یا به لږې پاتې کېږي. اوس ظاهره خبره ده، مثال کې طور پر د سرپو پوڼۍ راوړې یا صابون راوړې او تا له 100 روپۍ درکړي، خو دا صابون په 200 دی، 300 دی، 400 شو، دا بقایه پیسې پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟ اوس د والدینو ته پته ده، دا به ستانه مطالبه کوي چې پیسې ډېرې پاتې شوي دي. صحیح شو؟ نو چې مطالبه یې وکړه، دا پیسې به ورکې، هسې هم ورکول پکار دي، د والدینو نه په اجازت باندې پیسې اخیستل پکار دي چې دونه پیسې ما سره پاتې شوې، ما سره دي، زه به یې په خپله خرچه کې استعمال کړم یا کور ته به بل شی راوړم. خو که نه د دلالتن تا ته اجازت میلاو شو، نو ته هغه پیسې د ځان دپاره استعمالولی شي، یعنې ستا نه والدینو ونه غوښتې، ته د والدینو بچې یې، تا باندې به اعتمادي، تاله به پیسې درکوي، نورې به هم درکوي، اجازت اخیستل پکار دي. خو دو صورته مې درته بیان کړه چې یو دلالتن اجازت شو، یو اجازت نشو. که د پیسو وروسته ستانه ډیمانډ کولی شي، ستانه غوښتی شي، مطالبه کولی شي، خپل والدین به تا ته معلومي، په هغه صورت کې به بیا ته پیسې ورکې، که بیا ته او تا ته بعضې والدین داسې دي تا ته پته ده چې دا پیسې زما نه غواړي، 150 روپۍ دي، نه غواړي رانه، دغه پیسې بیا ته استعمالولی شي. دو صورته شو، ځان پرې صحیح پوهه کوئ. جزاک الله خیر.